د ماسپخین جمع ودرېدله او ته په سنتو باندې ولاړې یا تا سنت نه دی کړی نو آیا ته به سنت پوره کې یا به ته سنت کې او کنه که په جمع کې به ودرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز کتونکو یقینا دا انتهایی اهمه مسله ده. ډېر ملګري په دې کې شش او پنج کې وي بیا وایي زه به تپوس کوم خو بیا ترې نه هېر شي. مسله دا ده چې د ماسپخین څلور رکعته تا سنت نی کړي او فرض مونځ جمع ودرېږي نو آیا ته به دا سنت کې او کنه دا به پرېږدې. یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې د ماسپخین په سنتو ته ولاړې او امام ودرېد جمع ودرېدله نو ته به دا سنت پرېږدې که دا به پوره کې. نو محترمو اولنۍ مسله دا ده چې کله تا څلور رکعته سنت نی کړي او فرض مونځ جمع ته چې کم د یو منټ دوه پاتې نو بیا به زه څلور رکعته سنت نه کې دا به بیا د فرضو نه وروسته کې په هغې به زه تاسو ته بیا بل کلیپ جوړ کړم. نو لحاظه بیا به څلور رکعته سنتو ته نه ودرېږي چې تا ته پته وي چې اوس جمع ودرېږي یا لږ ټایم پاتې وي. یو مسله. دویمه مسله دا ده چې ته په سنتو باندې ولاړ وي او جمع ودرېدله نو آیا د ماسپخین څلور رکعته سنت دا به ته پوره کې که دا به ماتې سلام به اړې. نو په دې کې محترمو یاد ساتي که چېرته څلور رکعته سنتو باندې ته ولاړ وي تا پکې یو رکعت کړی یا یو رکعت تی کړی دی نو لحاظه دویم رکعت به پوره کړي. دویم رکعت چې وکړي نو په لحاظه په دویم رکعت به کښېني او دا به دوه رکعته وکړي څلور رکعته سنت به نه پوره کړي. که چېرته تا دویم رکعت باندې ولاړ وي او مثال اتحیاتو باندې ناست وي جمع ودرېدله نو لحاظه به سلام واړوه یعنې دا به بیا دوه رکعته سنت به شي. او که چېرته مثال تا درې رکعته کړي وي او جمع ودرېدله د څلور رکعته سنتو نه تا درې رکعته کړي وي یا دوه رکعته تا وکړل ته درېیم رکعت ته ودرېدلې نو لحاظه بیا په کار دا ده چې ته دا درېیم رکعت دې کړی وي څلورم رکعت به ورسره یو ځای کې خیر دی کستانه د فرض مونځ د جمع یو رکعت ځي هم ځکه بیا به دا داسې نشته چې ته درې رکعته کړي وي ته سلام واړې ځکه درې رکعته دا مونځ ني لحاظه درې رکعته دې کړي نو بیا به ورسره څلورم رکعت هم یو ځای کې بیا سلام واړوه. نو لحاظه دا د هغه څلور سحر ماسپخین سنت چې ته ولاړې یا دې نی کړي نو ته به د فرض مونځ جمع ودرېږي نو ته به څه کوې نو دا په خپله هم واورې نورو مسلمانانو باندې هم